پرونو وی د ایمل به تاسو وټ ورکوي وي د خو ابروز مولیانو پسې خبرې کولې ایمان وایي چې اوس دغه دوه غلخواران ولاړ دي وټ خو به استعمالو که نه نو خیر دی وړوکې غلخور له به یې ورکو د کلي خو هم دی که نه چې راپاسي یوه خبره کوي چې سهار شي بله خبره کوي چې ماښام شي بله خبره کوي په ایمان وایي دومره د ورځې څوک کپړې هم نه بدلوي څومره چې هغه د ورځې خپلې خبرې بدلوي زما جنگ د نظریاتو دی قدرمون عمران خان زما نه کرسی نه ده نیولې او نه زما د وطن د کرسی غل دی په دې بنیادو سره زما جنگ دی بلکې د هغه سره زما نظریاتي جنگ دی د پنجاب هغه سړی چې پرویز الهي ورته تاسو وایي او نن یې د پنجاب وزیر اعلی کړی و دې نه مخکې سپیکر کړی و د ده د خپلې خولې وینا ده چې دا د پنجاب غټ ډاکو دی انشاءالله په دې دورا روان 2023 کې بیا به انشاءالله یو بل سره قصه په قصه کیږو انشاءالله کیږو کو به نه کیږو انشاءالله را روان وخت د دې قوم اصل امید آخري امید د دې وطن د تمامو بحرانونو اکثیره نسخه برګه جنډه او قائد جمعیت ته انشاءالله خو ستاسو ذهن کې یوه نکته اچومه چې تاسو به وایئ چې دا مولیان صاحبان هر وخت مونږ ته دا خبرې کوي چې دا ښه نه دی او دا ښه دی او هغه ښه نه دی او دا ښه دی خو دا څوک ښه دی او څوک ښه نه دی مونږ وایو عزتمندو هېڅوک ښه نه دي دین ښه دی اسلام ښه دی قرآن ښه دی په کم وخت کې چې کم خلک دین اسلام او د ملک آئین او دستور پالو کوي په دغه وخت کې دقه سړی ښه دی کوم سړی چې په کم وخت کې د دین اسلام او د آئین پاکستان نه انحراف کوي هغه دی په خپله زولې نیم اخه نه دی مونږ به بد اله وې چې مونږ صرف او صرف د هغې خلکو مخالفت کولې کم خلک چې په اپوزیشن کې یا زمونږ مقابله کې په حکومت کې خدا یاد ساته مونږ یوازې د هغې خلکو مقابله نه کوو نه یوازې زمونږ په نشانه هغه خلک دی بلکې که ملا دی زما په شان پګړی په سر ده او ځان ته عالم وایي او هغه هم د زمانې د دین اسلام مخالف او باغی سره په صف کې ولاړ دی نو که بیا زما ملا مرګرم دی نو ما په هغه هم گزار کړی دی که بیا زما استاد د دې وطن اوسیدونکی دی او هغه د سامراج لار خپله کړې ده نو که هغه زما د دې وطن اوسیدونکی رور دی ما هغه ته هم آینه په مخ نیولې ده که چرته د دې وطن حکمران دی ډیر زورور دی چې څوک په د دې علاقې د ایسیچو د تاڼې پسې هم خبرې ونه کړي خو زما د ملا په زبان کې دومره جرأت دی که د دې وطن صدر وزیر اعظم دی او که د دې وطن د سینټ ممبر یا چیرمین دی یا د دې وطن وزیر دی ایون چې د ټولو نه سپر پاور محکمه زمونږ د پوج د عسکري وینګ صدر او د هغې چیف دی یا د دې وطن د عدالت مشر دی خو چې د هغه نه مونږ یوه لحظه هم د شریعت او د اسلام مخالف خبره محسوسه کړې قدرې هم ده نو لکه ما فقیر مولا چې څنګه د دې وطن یو حکمران پسې خبره کړې ده بیا مې د دې وطن یو ډیکټیټرشپ هم د ګریوان نه نیولی دی د دې وجې نه مونږ قوم ته خپل خدمت مخې تږدو چې زمونږ جنگ د هر هغه چا سره دی چې هغه د دین اسلام مخالف دی که هغه خپل دی او که پردی دی که وقتي طور باندې د کفر په سب کې ودرېږي او که کل وقتي طور باندې د کفر په سب کې ودرېږي که چرته د دې وطن نه دی او د هغه جنگ د کفر سره دی او هغه د افغانستان په خاوره دې وخت کې د طالب او د ملا د حکمران په شکل کې دی نو ما دا هغه مرسته هم کړې ده که د دې نه وړاندې عزتمندو د یو قوم پرس په شکل کې د امریکې په سب کې ولاړو ما د هغه مخالفت کړی دی که چرته د دې وطن نه دی او هغه د بل وطن دی او هغه هم د کفر په غېږ کې ناست دی نو که زما نه لرم دی نو مې مخالفت کړی دی که مې نه دی کړی الحمدلله په اسرائیلو باندې زما غزار شته ځکه چې د فلسطین مسلمان سره ظلم کوي
اوس ته ماته ووایه زما د فلسطین سره څه کار دی او زما د اسرائیل سره څه کار دی خو په دې بنیاد چې زما جنگ د کرسۍ نه دی زما جنگ د نظریې دی او د فلسطین مسلمان زما نظریاتي ملګری دی او د اسرائیل حکمران زما نظریاتي مخالف دی بله ورځ چې په برما باندې د بود مت خلک ظلم کوي نو د برما خلکو سره زما څه تعلق دی ما سوا د دې چې هغوی سره زما رشته نظریاتي ده هم په دقه بنیاد زه چوک ته راووتم تاسو را سره وی او دا عالم او ملا مخکې او د برما د مسلمان سره موږ کلک ولاړو که ولاړ نو الحمدلله لکه خبرې کوئ ولاړو که نه د کشمیر په مسلمان چې بله ورځ انډیا یلغار کړی دی د هغه یلغار خلاف همدا مولا را پاڅېده او تاسو قوم ورسره ده هندوستان خلاف کلک ولاړ وی که ولاړ نه وی د برما او د اراکان په مسلمان چې ظلم کیږي عزتمندو موږ ټول راپاسو که نه راپاسو زما جنگ د نظریاتو دی قدرمنو عمران خان زما نه کرسۍ نه ده نیولې او نه زما د وطن د کرسۍ غل دی په دې بنیادو سره زما جنگ دی بلکې د هغه سره زما نظریاتي جنگ دی د کټ سر ته یو خبره کوي د کټ لنګې ته بله خبره کوي چې راپاسي یوه خبره کوي چې سحر شي بله خبره کوي چې ماښام شي بله خبره کوي په ایمان ووایه دومره د ورځې څوک کپړې هم نه بدلوي څومره چې هغه د ورځې خپلې خبرې بدلوي قدرمنو زما جنګ ورسره په دې نه دی تاسو راته ووایه موږ به وی دا سړی ښه نه دی موږ به راته وی دا سړی غل دی قوم ته یو لوی ایشو جوړ کړی اوس راغلی 400 کیلو ودرېږي چې بیا به ماله وټ راکوئ او دا راته مخکې نه وایي چې ودرېږم به خو ګورې بیا به کومې وګټه بیا درته پرېږدمه دا خو عجیبه غوندې کار دی هغه دوه ماشومان چې یو بل سره په یو څیز لاس ولګوي او دا یو پې وس نه رسي او په خپله هم ترې نشي خوړی اخره کې پکې خاورې واچي داسې ولړي راولړي چې د هغه نه موځي او زما نه موځي دا خو هغه څیز شو قدرمنو موږ به راته وې د پنجاب هغه سړی چې پرویز الهي ورته تاسو وایي او نن یې د پنجاب وزیر اعلی کړی و دې نه مخکې سپیکر کړی و د ده د خپلې خولې وینا ده چې دا د پنجاب غټ ډاکو دی او دا اسد عمر بیان موجود دی که پی ټی آی په پاکستان کې چا سره میلاینس وکړو کم سے کم اسد عمر به د هغې پی ټی آی حصه نه ګرځي راځئ تاسو وګورئ چې آزاد څوک کوي دا کرپټ وي او چې آزاد سړي له اوټ ورکوي دا قوم د ملک په سیاست نه پوهېږي هغه تمام آزاد چې کم جهانګیر ترین نن ورته ته بد وې او هغه عزتمندو لګیا دی ستا خلاف بل عوامي تحریک انصاف وینګ جوړوي ښه به وکړي چې جوړ کړي هغه به لجاس کې راوستل او تاسو به ورته خوشحالي کوله چې سړی واخیسته تمام آزاد ذات سره کړل هغه جام کمال د بلوچستان د پردی پارټۍ سړی ته راوسته د بلوچستان وزیر اعلی دې که هغه کرپ او ډاکو دې راوسته د پنجاب وزیر اعلی دې که هغه عزتمندو علیم خان چې هغه باندې د اګریکلچر ډپارټمنټ د 60 ارب روپو کرپشن پروت و دې راوسته د خپل کابینټ صوبایي حکومت حصه دې جوړه کړله هغه کرپ خلک چې تا به ورته د سند او تا به ورته د هندوستان غلاګر کې او ډاکوګر وې هغه یې هم د خپل فیډرل ګورنمنټ کې شامل کړل په کابینټ کې هغه عزتمندو خلک چې کم به تا د ورځې لس کرته لامبول لس کرته به دې ګنده کول هغه خلک دې راواخیستل او په خپل ځان سره دې کړل نو عزتمندو چې ته ځان سره کې د کعبې امامي خو چې زه ورسره اتحاد د قومي سلامتیا د سیاسي بحران نه ملک د وتو دپاره د معیشي بحران نه د وتو دپاره د بین الاقوامي او اندروني د بحرانونو نه ملک د ویستو دپاره زه یو بیکاره سړي سره ځان په لار روان کم نو ما ته وایي چې کم دی ته ملا غلې ته غل سره شوې ته پلانکي سره شوې دا ملګري بدغی خو زه لږ غوندې ازادې خبرې کوم ما ته چا پرون ووي د ایمل له به تاسو وټ ورکوئ ویده خو ابروز مولیانو پسې خبرې کولې ما ورته وی د ایمل چې مولا پسې خبرې وکړې په 410 کې چې ما ته یاد چې په تمامه خیبر پښتونخوا کې د ټول نه اول تقریر پې ما کړی دی او د ټول نه زیات وایرل شوی دی خو یو خبره ته کوم ما ورته وی یو غټ غولخوري یو وړوکې غولخوري لکه ای که نه نو په ایمان وایه چې اوس دغه دوه غولخواران ولاړ دي وټ خو به استعمالو که نه نو خیر دی وړوکې غولخور له به ورکو څوکو د کلي خو هم دی که نه لکه پوهېږې نور خو هېڅ شی نه دی والله چې زیرو کې وله ضرب ورکړي د هغې نه مخکته دی بلکل سپرلیټیو ډیګره کې دی خو خبره داسې ده او دویمه خبره ده چې ډېر سر هم وله مونږ نه انځو ډېر سر یې مه ووایه که نه
ډیر سره نیندو ځکه چې انشاءالله په دې دوره روان 2023 کې بیا به انشاءالله یو بل سره قصه په قصه کیږو انشاءالله کیږو کو باندې کیږو انشاءالله را روان وخت د دې قوم اصل امید آخری امید د دې وطن د تمامو بحرانونو اکثیره نسخه برګ جنډا او قائد جمعیت ته انشاءالله د پاکستان د لر او بر د خیبر نه تر کراچۍ پورې او هغه ګلګت بلتستان پورې د تمامو خلکو په ضمیر صرف یو نقش دی جمعیت علماء اسلام که ډکې ودرې وکړي انسان انشاءالله ورله به پاس کوو اسمبلی به ترې ډکوو انشاءالله